فارسو والا تابعداري چې ونه کوي فتفرق بكم عن سبيله د خدای حق لار به تاسو جدا کړي ورکه دی کینه ذلکم وصاکم به دا وصیت الله تاسو ته کوي لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو بچ شئ د دې فرقو د مقاعدنا او د دې د شرورنا زما د شرورونو د دې آیات د تفسیر لپاره مزید وضاحت د دې خبرې کومه چې ماته چې کوم دی د میا پیر د قاضي صاحب بابا فرزند چې تاسو نوم څه شاکر الله مولوي صاحب دا راته ویلي چې یو د فرقه جبریه ریونډیه چې په دې زمانه کې دا ویلي یو د دې مقاصد موږ ته بیان کا یو د ګستاخي رسول حکم راته بیان کا یو د حدیث الاولاق اثبات راته وکا نو د دې دواوی ګمراه فرقورت په نړۍ ته وکړو د دې په ضمن کې اوس د دې ریونډیانو ردم راغلی ځکه دوی د جبریه عقیده ساتي چې دواوی ګمراه فرقورت وشو نو د دې عقیده د جبریه وده د دې ردم پکې وشو بل د دې ریونډیانو په حق له باندې زه وایم چې یو هیڅ خبرې په دې کې داسې دي چې هغه د حق دین اسلام نه خلاف دي چې د هغې په وجه موږ د دوی نه خلاف دي چې په هغې کې یوه وجه دا ده چې دوی عقیده د جبریه وساتي او تحریف کوي په کلمه طیبه کې دا د یوه دویم نمبر د دین شعبې باطلې دوی وایي چې بس که څوک مؤذن دی که څوک مجاهد دی که مصنف دی که مقرر دی که مدرس دی که پیر دی دوی د ټول دا خپل دیني خدمتونه پرېږدي او دې لارې ته دې راشي نو چې دا ټولې شعبې د دین معطل شي او بندې شي نو دا خو د دین شعبې باطل شي دا خو دین ورغل نو دویم په دې وجه موږ د دې خلاف یو او دریم په دې وجه موږ د دې خلاف یو چې دوی جاهلان دي علم د قرآن او د سنتو څخه په کامله وجه سره نشته او دوی بیا هم تبلیغونه کوي او د ګڼو آیاتونو او حدیثونو او د ګڼو تفسیرونو نه دا خبره ثابته ده چې د جاهل او بې علمه سړي دپاره چې کوم دی وعظ کول ناروا دي او په عقایدو او په احکامو کې ګوتې وهل د هغه دپاره ناروا دي جاهل او بې علمه سړی په دې مکلف دی چې علم دې حاصل کړي او په دې مکلف نه دی چې تبلیغ او وعظ د خلکو ته وکړي وعظ د جاهل او د بې علمه سړي ناروا دی او تفسیر قرطبي دا لیکلي دي چې علي رضی الله عنه د کوفې جومات ته راغلی یو سړي وعظ کاوه ناسخ او منسوخ پېژني په قرآن او حدیث کې ویل نه ویل وځه زموږ د دې جومات نه چې وعظ پکې ونه کړي ځان دې م هلاک او نور خلک دې م هلاک کړو د جاهل او بې علمه سړي دپاره وعظ ناروا دی او په بل حدیث کې راځي امام سیوطي صاحب په حاوي کې راوړی دی چې څوک بغیر د علم نه خلکو ته بیان کوي نو لعنته ملائکة السماء والارض د ځمکې او د اسمان فرشتې پې لعنت وایي نو بې علمه سړي لره وعظ ناروا دی قرآن کې خدای وایي ولتکن منکم امة بعضې خلک دې په تاسې کې داسې شي چې هغو به کار د دعوت کوي تفسیر جلالین وایي من دپاره تبعیض دی ځکه چې دا کم کسان چې ذکر شو نو دا به علما تفسیر قرطبي وایي ځکه لأن الآمرین یجب ان یکونوا علما دا کم کسان چې امر بالمعروف دی واجب خبره دا ده چې دا به علما وي فتاوی عالمگیري وایي چې د تبلیغ دپاره 15 شرط دي چې اولنی شرط یې علم دی د چا سره چې علم دی د هغه دپاره تبلیغ جایز نه دی نو بل موږ د دې فرقې نه په دې خلاف یو چې دوی چې کوم دی جاهلان دي او د جهالت په حال کې دوی چې کوم دی تبلیغ کوي څلورم نمبر وجه زموږ د خلاف دا ده چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو فرض کفایي شی دی چې یو عالم یې وکړي د ټول کلي غاړه ازادېږي او په هر کلي کې عالم لګیا دی او وعظ کوي د ټول امت غاړه ازاده ده نو څه ضرورت دی چې دې چورلنډس او دې سیروزو او دې چې کوم دی چیلو او دې کشتونو ته ځکه چې عالم تقریر کوي صرف عمل ته ضرورت دی نو څه ضرورت دی چې هر یو سړی راپاسي او دوی دا وایي تاسې به دې اورېدلي چې دا د ټول امت کار دی په زنانه او په نارینه باندې فرض دی نو د ټول امت کار او په زنانه او نارینه چې کوم شی فرض دی هغه خو فرض عین شي او ټولو کتابونه لیکلي چې تبلیغ او امر بالمعروف فرض کفایي شی دی نو دی فرض کفایي شي ته فرض عین شی وایي نو بل چې موږ په دې وجه باندې خلاف یو او پنځم نمبر ته موږ په دې وجه خلاف یو چې دی ښځې هم په دې لار کې روانې کړي او فتاوی لیکلي دي فتاوی تاتارخانیه بزازیه ظهیریه وغیره ګڼو علماو او فقهاو دا حکم کړی دی چې هغو مبارکان فرمایي چې د زنانو دپاره مجالسو د وعظ ته حاضرېدل ناروا دي او بیا په دې زمانه کې خو هغه د لوډسپیکر شته دی په لوډسپیکر د دې ځای کې نه زه وعظ کوم زما د کلي ټولې زنانه خویندې میندې زما وعظ په کور کې اورېدی شي چې شوق یې او عمل پرې کولی شي نو څه ضرورت دی دې چورلنډس او دې وطنې ده په خبره باندې ورسېږي نو مجلسونو د وعظ ته او بیا خاص کر د دې جاهلانو مجلسونو ته ور حاضرېدل چې دا خو نارینه ولمنه دي نو زنانه خلاصه کړي نو بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو بل په دې وجه موږ د دوی خلاف 15 وجې شولې شپږم نمبر موږ د دوی نه په دې خلاف یو چې دوی د پیغمبرانو علیهم السلام ګستاخي کوي لکه دوی په خپل کتاب کې لیکلي دي پران حضرات د خطاب د دوی یو احمد عمر پالنپوري د دوی یو امیر دی هغه کتاب لیکلی
چې موسی علیه السلام یقین نه و جوړ او چې اقصی وغورځول او ویرېد خدای وایي لا تخف مه یېرېږه په دې وخت کې یقین جوړ شو. نو موسی علیه السلام د دغه وخت پورې بېدین او بېایمانه و نعوذ بالله من هذا د پیغمبر توهین او ګستاخي ده خو نه ده. نبي علیه السلام په حق کې ګستاخي او بېادبي کوي چې مکه مکرمه کې و مکه فتحه نه شوه مدینې منورې ته راغلی بیا مکه فتحه شوه خدای ته وښوده چې ته مخلوق وي ځکه مکه فتحه نه شوه چې ته راووتې هغه دی ما فتحه کړه. د نبي علیه السلام په دغه وخت یقین جوړ شو نعوذ بالله منها. هلکه د نبي علیه الصلاة والسلام خو معصوم د ټولو ګناهونو نه او د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې د نبوت او یقین حاصل و. نو څنګه چې کوم دی د مکې مکرمې نه هغه چې مدینې منورې ته راغلی نو په دغه وخت کې دا ژوند د هغه بې یقینه تېرېده نعوذ بالله منها. دا د مکه خو چې هغه وخت کې نه فتحه کېده او کفار خدای نه هلاکول نو وجه د دې دا ده چې قرآن کې خدای وایي محبوبه ته پکې او ته چې په کوم قوم کې یې نو هغه زه نه په عذاب و. دا خو د محبوب صلی الله علیه وسلم برکت و. نو داسې د پیغمبرانو ګستاخي دا خلک کوي بلکې موږ په دې وجه باندې خلاف یو بلکې موږ په دې وجه خلاف یو چې دوی د اولیاو ګستاخي کوي د کوم ولي دی بس د هغې نه انکار کوي. په دغه کې په باره کې یو تبلیغي په اجتماع کې ویلې چې د پیرانو د خانقاهونو نه موږ د ګیدړانو سورې نه جوړې کړي نو د هغه پورې به موږ په قرار باندې کښېننو. په دومره اندازه کې د پیرانو او د اولیاو ګستاخي دی کوي او د انبیا علیهم السلام ګستاخي هم کوي. په وزیرستان کې یو ریونډي و او هغه په تقریر کې ویل دا عقیده د جبریه و چې ده کېدو نه کېدو یقین دا د ریونډ په درګانو موږ ته ښودلي د که دا کفر یې موږ ته قبول دی او که دا اسلام یې موږ ته قبول دی موږ د دې عقیدې نه نه او بیا یې وویل چې 1,30,000 زیاتو کم پیغمبرانو پونې وشلولي نعوذ بالله منها او دونه خدمت د دین یې ونه کړه لکه موږ تبلیغ واراچې وکړو. نو تا دا تبلیغ خدمت ته کوم ځای کې نه راوړی داسې د پیغمبرانو ګستاخي او بېادبي دا خلک زیاتوي. بلکې موږ په دې وجه باندې خلاف یو بلکې موږ په دې وجه خلاف یو چې دوی په زوره ذکر ته غومبر وایي کله ورته اندرحق وایي کله ورته غوبل وایي کله ورته نور سپک سپک نومونه وایي او حال دا چې په زوره ذکر د 50 احادیثو نه زیاتو احادیثو ویاتونو نه ثابت دی او د دوی خپل مشر په فضایل اعمال کې د دې حدیث دلان دی چې دونه ذکر وکړي چې خلک ته لیوني وایي 15 حدیث د دې په تشریح کې د دوی خپل مشر په زوره ذکر ثابت کړی دی او دوی د زوره ذکر د منکر دي دا نه مني بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو. بل دا وجه د جذب چې دی چې مریدانو باندې کوم جذب راځي لکه دغه چې کوم دی موسی علیه السلام د زبیر په غر باندې و د زبیر غر ته خدای تجلي وکړه ټوکمې شو موسی علیه السلام راوغورځېد او بېهوشه شو. نو دا بېهوشي او دا جذب دا راځي دا حق دی په ګڼو دلیلونو ثابت دی او دوی دا نه مني د دې ته دوی معاذ الله شیعتوب و یو نور غلط نسبتونه ورته کوي. نو بل په دې وجه باندې موږ د دوی خلاف یو او بل موږ په دې وجه د دوی خلاف یو چې دوی دین په یو څو شیانو کې راګیر کړی دی لکه دوی 6 نمبر یې راځي. نو خدای خو نبي علیه السلام ته وایي چې بلغ ما انزل الیک جلالین و جمیع ما انزل الیک. یا نبي علیه السلام څومره دین چې تا ته نازل دی دا ټول خلکو ته ورسوه او دوی ته یې 6 نمبر یې راواغستې. نو هغه زکات دې څه کړو هغه حج دې څه کړو هغه روژه دې څه کړه هغه نور په زرګونو او په لکونو احکام دې څه کړو هغه د جهاد احکام دې څه کړو د شهادت احکام دې څه کړو د حدود او د قصاص احکام دې څه کړو دغه رنګ د طلاق او د نزول او د زهار احکام دې څه کړو د عتاق احکام دې څه کړو دغه رنګ نور چې څومره فقه د معاملاتو ده کو فقه د عباداتو ده کو شفا ده کو بیوع دي کو شرا دي هغه په زرګونو احکام د کتاب الله او د سنت فاسق ده چې دا تا دا شپږ شی یې سیرت راواغست. بیا په هغې کې هم تحریف کوي په کلمه کې هم تحریف کوي معنی د جبریه او عقیدې طرفدار او په تبلیغ کې تحریف کوي دی وایي تبلیغ او شپږم دعوت تبلیغ دی دا په ټول امت فرض دی. حال دا چې تبلیغ په ټول امت نه دی فرض دا فرض کفایي شی دی او جاهل سړي دا ډو جایز دی دا د عالم کار دی او په هر علاقه کې په خپل کلي کې هر عالم وعظ کوي بس په دغه د عمل وکړي چې نور جوړلنده ته څه ضرورت دی په خبره باندې پوه شو. بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو بل په دې کې عقیده د خوارجو هم پرته ده ځکه دوی په خپلو کتاب کې لیکي مکتوبات و ارشادات مولوي الیاس کې چې دا زمونږ ډله د نوح علیه السلام د کښتۍ په مثال ده. څوک چې په دې ډله کې راننوت نجات به دی نیسي څوک چې دې ته راننوت د هغه د نجات ذمهواري نشته. د نوح علیه السلام په کښتۍ کې څوک مؤمنان بار دي څوک کافران ښه نو د دوی په ډله کې چې اوس څوک داخل یې به مؤمنان او دا بار خلک ټول کافر شو نعوذ بالله منه. دا په زرګونه اولیا او علما دا مجاهدین دا مصنفین طالبان مدرسین قراء حفاظ او دا عام مسلمانان چې په دې دنیا کې دي او د دوی په دې لاره کې نه دي داخل شوي
نو دا ټول دی کافر ګڼي. خوارجو بند عمل د ترک په وجه خلکو ته کافر وه. په دې لار کې وتل نه وتل دا خو صرف عمل دی. د عمل په کونه یا په ترک کونه سره نه څوک کافر کېږي او نه ګمراه کېږي. نو په دې کې د خوارجو عقیده موجوده ده. بل په دې وجه باندې موږ د دوی نه خلاف یو. او بل زما قدرمن ورونو بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو چې په دې کې د مجسمه عقیده ده. دوی په انساني عصمت کې راز نومي کتاب کې وایي چې تاسې 4 میاشتې او کال له وځئ په دې لار کې. خدای پاک به ستاسو په ځای باندې لاړ شي او ستاسې په کور کې به کښېني او ستاسې په ځای به لاړ شي او ستاسې په دوکان کې به ډډه ولګوي او به وایي چې زما بنده په زما په لار کې وتلی او دوکان او کور یې اوس زه پالمه. زما قدرمنو ورونو د الله جل جلاله دپاره مکان نشته، د خدای پاک دپاره جهت او طرف نشته. خدای پاک جل جلاله د چا په کور کې نه کښېني، خدای د چا په دوکان کې ډډه نه لګوي. په کور کې کېناستل او په دوکان کې ډډه لګول دا د مخلوق او د جسم صفتونه دي. الله د جسم او د مخلوق په صفتونو نه مبرأ او منزه دی. عقاید د اهل سنت والجماعت کتابونه لیکي شرعقاید وغیره چې الله تعالی جل جلاله مکان نه لري، حیز نه لري، طرف نه لري، جهت نه لري، جسم نه لري. خدای پاک عرض او جوهر نه دی، جسم نه دی، نو مخلوق صفتونه نه لري. نو دی بل د مجسمه عقیده لري. په دې وجه باندې موږ د دوی نه خلاف یو. او بله خبره دا ده چې دوی ټولې فرقې د ځان سره یو ځای ګرځوي او بغض فی الله نه ساتي. ګوره موجودیان هم دوی د ځان سره ګرځوي، وابیان هم دوی د ځان سره ګرځوي، پنځپیران هم دوی د ځان سره ګرځوي، خو شیعه او ساته هغه هم د ځان سره ګرځوي، خو دیوبندي او ساته هغه هم د ځان سره ګرځوي، خو بریلي او ساته هغه هم د ځان سره ګرځوي. نو په دې پاسو کې خو به یوه حقی ټولې خو حقې نه دي. نو دا ټول دا چکني دی څنګه جوړه کړې ده او ټول یې په مخه روان کړي دي. دا بغض فی الله دی ولې نه ساتي؟ دا د غلطې فرقې سره تعلق ولې نه کټ کوي؟ دا حقه فرقه او ګمراه فرقو په منځ کې فرق ولې نه بیانوي؟ بس په دې وجه موږ له دې خلاف یو. بل دا چې د اهل سنت والجماعت عقیده دی د دې ونډه منبر نه هم نه بیانوي او په خپلو تقریرونو کې او په تبلیغونو کې هم نه بیانوي. نو د اهل سنت والجماعت دا دغه راښکته کوي سرادرۍ یا دومره وارخطایي سره که راښکته کوي بس وشو چې دی ده بس دغه راښکته کوي. زما قدرمنو ورونو متوجه شئ، خبرې مه کوئ او غوږ کېږدئ. بل موږ په دې وجه د دې فرقې نه خلاف یو چې دوی د اهل سنت والجماعت عقیده نه بیانوي. په کوم ځای کې تاسې د دوی نه په تقریر کې واورېدو چې یا یې خیل اسقاط ثابته کړي، یا یې کرامت ثابت کړی، یا یې چې کوم دی څو ته ویلی کېږي دغه د شفاعت ثابت کړی، یا یې د قبر عذاب ثواب ثابت کړی، او یا یې چې کوم دی څو ته ویلی کېږي ذکر بالجهر ثابت کړی، یا یې جذب او وجد ثابت کړی، یا یې ویلي چې دا د اهل سنت عقیده ده دا ساتئ او دا د ګمراه پارټو عقیده ده دا مه ساتئ. نو دوی دغه شانې دین خلق کړی او ګډوډ کړی. بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو او بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو چې دوی د حل اسقاط نه منکر دي او په کومه علاقو چې د دوی تسلط دی په هغه علاقه کې حل د اسقاط نه مني او نه کوي. او بل دا ده چې دوی د صالح ثواب نه منکر دي او بل د دوی د زیارت القبور نه منکر دي، د نبي علیه السلام د زیارت نه منکر دي. دوی چې حج ته ځي نو وایي چې وره د زیارت شریک نیت به نه کوئ، د جومات نیت به کوئ. نو جومات د نبي علیه السلام ته خو فضیلت د نبي علیه السلام د برکته حاصل دی. بیا دې مطلب باندې د نورو جوماتونو ته بیا سړی ولې نه ځي؟ په نورو جوماتونو کې ولې هغومره فضیلت نشته؟ نو نبي علیه السلام زیارت په ګڼو احادیثو باندې ثابت دی. نبي علیه السلام وایي څوک چې حج نه لاړې او زما زیارت ته رانغلی زما ته بیوفایي وکړه، او څوک چې زما زیارت ته لاړې زما شفاعت ورله واجب شو. نو دوی د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم د زیارت نه منکر دي. بخاري مولوي صاحب ویل زما ته په حج کې ملګري وو دا ریونډیان او ویل ما ته وویل چې د جومات نیت به کوې ور او د زیارت نیت به نه کوې. نو دوی د زیارت نه منکر دي. بل دوی د تصوف او طریقت نه منکر دي او د تدریس نه منکر دي. ځکه چې مولا الیاس لیکي په خپل کتاب دیني دعوت کې د هغه مکتوب یې نقل کړی دی. په هغې کې مولا الیاس وایي اول ما درس ورکاو بیا مې د دین هم زړه تور شو او بیا مې تصوف لاره اختیار کړله او ذکر اذکار مې کو بیا مې د دین هم زړه تور شو بیا مې دا د تبلیغ لار ونیوه. نو ګوره د دوی د مشر زړه د دست هم تور شوی دی او د دوی د مشر زړه چې کوم دی د تصوف نه هم تور شوی دی. نو علم ظاهري او باطني چې د نبي علیه السلام میراثه ده چې درس او تصوف دی د دواړو نه د دوی د مشر زړه تور شوی دی. نو د کشر میراثه هایي په خبره باندې پېښ شوې دا دغسې غرق شوی قوم. نو بل په دې وجه باندې موږ د دوی خلاف یو او بل په دې وجه موږ د دوی خلاف یو چې دوی د بیت الله شریفو او د مسجد نبوي شریفو او د بیت المقدس شریف د مسجد بېادبي کوي. ځکه دوی وایي چې زموږ په دې لار کې یو مونځ په یو کم 50 کروړه دی او د ابوداود هغه حدیث ته استدلال کوي چې کتاب الجهاد کې راغلی. اول خو د هغه حدیث ضرب چې دوی ورکوي نو ضرب په شریعت کې شته نه
او دویم دغه حدیث رجال چې کوم دي راویان په هغو کې ضعف دی په دې دلیل نه صحیح کېږي او دریم دا چې دغه خبره په کتاب الجهاد کې د ترجمه الباب ته وګوره کتاب الریوند یې نه دی ویلی کتاب الجهاد د جهاد نه د شریعت په اصطلاح کې قتال مع الکفار مراتب نو د مجاهدینو لپاره دغه ثواب دی دغه د ریونډیانو د محرفینو لپاره نه دی نو دی رالګي او د جهاد احادیثو او د علم احادیث په خپل ځان محمولوي په احادیثو کې تحریف هم کوي او د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او بل چې کوم دی په خپله لار کې یو مونځ په یو کم 50 کروړه ګڼي نو په هغې کې بیت الله شریف کې یو مونځ یو پلاټه دی مسجد الرجل صلاة الرجل في المسجد الحرام ب100,000 رواه مسلم مسجد حرام شریف کې مونځ په یو لاکه دی مسجد نبوي شریف کې په 50,000 دی مسجد اقصی شریف کې په 50,000 دی ښه نو چې د دوی په لار کې په یو کم 50 کروړه شو نو دا به درې وانوسینو بېادبي راغله نبي علیه السلام فرمایي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد دا استثناء مفرغه ده استثناء مفرغه قسم د استثناء متصل دی استثناء متصل کې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه مستثنا مفرغه کې کلام غیر موجبي کلام موجبان باشد کې باشد لنفي نهي استفهام خالي او په کلام غیر موجب کې یا نفي یا نهي یا استفهامي لا تشد الرحال کې نهي ده نو د نهي پکې اوراله بل پکې مستثنا منه محذوفه ده نو مستثنا مفرغه شوه نو مستثنا منه چې کوم ده هغه به د جنس د مستثنا نه راځي ما بعد مستثنا مساجد دی نو مستثنا منه به مساجد شي نو تعویل د حدیث به دا شي چې لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى 3 مساجد یعنی نور جماعتونو ته د ثواب د چندۍ په نیت بشتري ونه تړي او سیروزي ونه لګوئ چې د نملارا د نه تاسې روان شئ او ووایي چې د کڼسیر په جومات کې به په یو کم 50 کروړه باندې ګنې هلته مونځ او یا د کڼسیر نه بشتره وتړئ او یا ګنې د غاښې په جومات کې به په یو کم 50 کروړه ګوره د یو جومات نه چې بل جومات ته د ثواب د دوچندۍ په نیت بشتره ونه تړئ الا الى 3 مساجد مګر دا 3 جوماتونه چې مسجد حرم شریف مسجد نبوي شریف مسجد د بیت الله شریف نو دې ته د ثواب د دوچند کېدو په نیت باقاعده بشتره تړئ هلته باقاعده ثواب دوچند کېږي د دې حدیث نه پته ولګېده چې دې 3 جوماتونو ته که څوک د ثواب د ډېروالي په نیت سینو تېر شي د دې نه علاوه نور جوماتونه ټول په ثواب کې یو برابر دي نو دا دوی پکې کومه خبره جوړه کړه چې د خپل کلي نه وځي په هغه کلي کې مونځ په یو کم 50 کروړه نه یو چې زما کلي له راشي دلته په یو کم 50 کروړه شي او زما دلته په خپل کلي کې په یو کم 50 کروړه نه یو چې د دې کلي د ورشم زما هلته په یو کم 50 کروړه شي په خبره باندې پوه شوې دا خو عجبه معامله نو دوی د مقامات معظمه د دې 3 مقاماتو د مساجد ثلاثو بحرمتي او توهین کوي او د دې حدیث مخالف دي چې لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد بل په دې وجه موږ د دې خلاف بل په دې وجه موږ د دې خلاف چې دا کم بدعت حرامه دا کم بدعت چې دا سور بدعت په دې زمانه کې په حیات قضایي سره جوړ کړی دی چې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین په زمانه کې هیڅ مثال او نمونه نه و نو دا بدعت چې کوم دې زاده په امت باندې فرض کړي بیا څه مطلب باندې نو دا خو حرام دی او حرام چې عقیده د جبریه او دغه تحریفات د دین او د دین ګډوډ کول هغه په امت باندې فرض کړی دی او پیغمبري تبلیغ یې ورته ویلی ټول ووایي ته وګوره دا چې کوم دی یو حرام شی چې قرآن او حدیث او ټول پیغمبران ورته ناروا وي او د جبریه او عقیده او یا پیغمبران لعنت دي او چې کوم دی شپږ فرقې دي چې ټول پیغمبران پې لعنت وایي چې یو پکې جبریه دي او دغسې ملعونې فرقې ته دوی پیغمبري تبلیغ وایي بیا ټول ووایي او دا داسې مبتدعین دي دا بدعت حرامې چې کوم دی په امت باندې فرض کړی دی بل په دې وجه موږ د دوی نه خلاف یو بل امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې دا یو فرض کفایي شی دی دا دوی په امت باندې فرض عین ګڼي بل په دې وجه د دوی نه موږ خلاف یو بل دا قدیم او زوړ را چلېدلی دین محو کو او یو نوی جدید طرز اختیار کو ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه ونیسه د دې زمانې پورې چې کوم زوړ دین طرز و هغه دا و چې 2 حلقې به وي په جومات کې یو حلقه د ذکر یو د علم یو درس او یو تصوف دا 2 طریقو سره علم را روان حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين من العلم أما الأول علم الظاهر والأحكام فبسطته فيكم وأما الآخر علم الأحكام والأسرار فلو بسطته فيكم لقطع هذا العمر رواه البخاري دا 2 علمنا من النبي عليه السلام په میراث کې راغلي ظاهري او باطني علم او د اوسه پورې دغسې را روان دي په سلسله د اولیاو سره نو پخوانی طرز د دې دین جدا و او دا نوی طرز ریوندي طرز جدا دی
گویا چې ته به وایې ګنې نوی وحی نوی پیغمبر نازل شوی دی دا 1400 کاله څه کېده او په دې 14مه صدۍ کې څه شروع هلکه خو دا شی دي وي نو د نن نه 200 کاله مخکې دا شی و نو او دین و که نو قرآن و که نو جوماتونه و که نو بیت الله شریف و که نو منځ او روژه او زکات او حج او احکام شرعیه و که نو تصوف او طریقت او تدریس و که نو نو دین و دا شی نو نو خو دا د دې شی دین نو دا خو د دې ځان مطلب دا دی چې 100 کاله مخکې دین نو په خبره پوه شولې نو دا خو بس د کوفر خبره ده که نه ولې چې دین خو چې کوم دی 1400 کاله مخکې راغلی نو بل په دې وجه باندې موږ د دې خلاف یو او وغیره وغیره د توبه به وباسي د دې ټولو مردارونه او دا بدعت سیئه محرمه به پرېږدي او په زور دین او په زړه طریقه باندې به روان شي نو هله به زمونږ د دې سرور ولي راشي چې نشي د خانانو ملنګانو سره کړي او چېرته نشي د خانانو ملنګانو سره کړي او چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن بابا عبدالرحمن او د دې سره زمونږ کلی نه کېږي څو پورې چې توبه نه ایستلي نو شاکر الله مولوي صاحب دا فرمایلي وو چې د پیر غونډې مقاصد بیان کړي نو بس دغه مختصر 20 مقاصد شو چې په دې وجه موږ د دوی نه خلاف کړو دوی ویل چې دوی تبلیغ نه مني یاره چې دوی تبلیغ نه مني هلکه اوس زما په مخ کې یو سړی بار اودس مات کړي او راځي او په دېس کې مونځ کوي هغه ته مونځ مه کوه ګوره په بې اودسه مونځ ناروا دی او هغه بار ته وځي یاره چې دی مونځ نه مني هلکه مونځ منم خو په اودس یې منم بې اودس یې نه منم او د تبلیغ د دین او د قرآن او د حدیث منم په خپلو شرطونو یې منم هغه شرطونه چې علم او صحیح عقیده او هغه د 1400 کال راچېرېدلي دین طرز دی په هغه طرز دی کړی نو هله یې منم او کتب کې یهودي او نصراني تحریف کړ بیا شوی د مطلب باندې نو په دغه طریقه باندې ستا د هغه نیکه ته یې نه منم نو څه پیران وتی په خبره باندې پوه شولې اما موږ تبلیغ او دعوت خو شیعګان هم کوي تبلیغ او دعوت خو قادیانیان هم کوي یهود او نصارا هم کوي د خپلو عقیدو نو د هغو ته موږ هغه مردار دعوت منو په حدیث شریف کې راځي چې کږې لارې چې نبي علیه السلام کرشراق کړي وایي دا کږې لارې جو په هره لار شیطان ناست او دعوت ورته کوي خلک رابلي نو موږ به هغه شیطاني دعوت هم منو هغه په دعوت منلو ته موږ تیار نه یو موږ هغه صحیح تبلیغ صحیح پیغمبري تبلیغ چې دا 1400 کاله په کومه طریقه د اولیاو او د علماو حقاني او راسخینو راوچلېد هغه موږ هم منو او هم یې کوو نبي علیه السلام د جمعې په ورځ خطبه ویلې او وعظ یې کړی موږ د جمعې په ورځ وعظ کوو او خطبه وو نبي علیه الصلاة والسلام په اختر په ورځ خطبه ویلې او وعظ یې کړی موږ د اختر په ورځ خطبه وو او وعظ کوو نبي علیه السلام په مړي کې خطبه ویلې او وعظ یې کړی موږ په مړي کې خطبه وو او وعظ کوو نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب الصفه وصلت طالبان وصدیره او مجاهدین محسنین فی سبیل الله هغو ته درس کړی او د قرآن تفسیر یې ورته بیان کړی الحمدلله موږ د محسنین فی سبیل الله او دې طالبانو ته درس او تدریس کوو نبي علیه السلام تزکیه د نفوسو د خپلو دغه د مریدانو او د صحابو کړي ویزکیهم الحمدلله موږ د خپل پیر کامل مکمل په رابطه سره د خپلو شاګردانو د سینو د لطایفو تزکیه د هغو په رابطه سره د الله په اذن سره کوو کوم چې پیغمبري تبلیغ دی هغه الحمدلله د نقط نه د څوکه پورې په من کې الحمدلله د عقیدو د لارې نه پیغمبري تبلیغ په من کې د حق عقیدې اثبات کوو چې عقیده د اهل سنت ده او د شیطاني لارو چې کوم دی رد کوو او د اعمارو د لارو نه الحمدلله چې کوم دی پیغمبري تبلیغ په منګه کړي اتباع سنت ته خلک راکاږو او د بدعات سیئه او محرمه او عملیه او اعتقادیه ونه بچو الحمدلله د الله په اذن سره او اخلاقي تبلیغ هم په من کړي د اخلاق ذمیمه ونه د خپلو مریدانو سینې د الله په اذن او د خپل پیر په رابطه باندې پاکو او اخلاق حمیده پکې راولي نو کوم چې پیغمبري تبلیغ دی هغه منګه کوو الحمدلله زه تبلیغین الحمدلله زما پیر بیان تبلیغین دي الحمدلله زما پلار مبارک او زما استاد مبارک مولانا صاحب د غونډي او چې کوم دی زما ورور مبارک مولانا صاحب من الحق الحمدلله تبلیغي دی او زما پیر مبارک حضرت خواجه اخوندزاده صاحب الرحمن صاحب مبارک جامع د علم ظاهر او د باطن الحمدلله هغه تبلیغي دی زموږ 1400 کال راچېرېدلي امامان فقها محدثین او چې کوم دی څو متکلمین او اولیاء کرام او مشایخ عظام دا تبلیغینو په صحیح معنی چې کوم تبلیغ د دین هغه هو کله دی او هغه من کوو او دا د دوی منګړ ته چې دا فیروزه او دا چیله او دا چې کوم دی یو کس په خپله مال او یو په بله دا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی نه صحابه و کړی
نه تابعینو کړی نه تبع تابعینو کړی او نه په دې 1400 کاله راچېدېدلي دین کې چېرته نمونه پیدا کېږي او نه مخکینو پیغمبرانو دا شی کړی دا یو بدعت حرامه او یو نوې فتنه د داخل زمان ده چې مسلمانانو له د دې نه اختلاف کول واجب نو په دې وجه باندې موږ د فقهي غونډې نه خلاف دا یوه موضوع شوله